أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چونکہ ندا د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک سیرت ورځ و دې پورې رسیدلې و چې نبی صلی الله علیه وسلم درې کاله شعب ابي طالب کې قیدی و بندي چې په دې کې د مکه مشرکانو قسم لیکل په نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام او دغه په خلاف باندې کړي و چې د باندې بصله رحمینه کو دوی باندې منسخ خرچيږي او نه به دې اخلو نبر باندې رافت ترس کو او نبو سره په مجلس کې کینو نبو سره خبرې کوي دوی یو درې وادي پر ولاړل کله کله به د خدیجه د تروزه حکیم ابن حزام او هشام دوی د شپې څخه خوراک غنم غله دانه دا وروړل هغه هم کله بوجهل چې په خبر شونه بحث او رانجه به کوله په دې منځ کې هشام او زهير مطعم ابن عدي زمعه ابو البختري دې خپل مابین کې اتحاد وکي او وی ویلې چې دا کم لوزناو منګ لیکلي دا په ټوله موږ ماتو تر څو پر چې داخله آزاد نکو او د شي ژوند سره اختیار نه ګولګ څنګه چې دا موږ د خپل زنانو سره د خپل ملګرو سره آزاد او د خرچي مسله برابرو په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه ښکار شو ابو طالب له ویلو دغه صحیفه تاسو ګورئ دې کې په ټول شنو چنجو والی شوار د الله د نومونو نه چې کوم ځای کې زمونږ د الله نوم یاد دی دا به بچي اما قشانو لیکن د مکه مشرکانو ویل چې محمد دومره جادو دی چې په داخل د بیت الله کې اثر وکي دیم ختم کې وګړ وړه نن درس کې دا مسلې چې کړه د دین وروته نو تقریبا شپږ میاشتې وروسته ځکه پر محرم کې راوتی او پر رجب کې د ابو طالب د زنکدن مسله شروع شو د ته کړو په عمر باندې داو د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډېر خدمتونه کړې دي او ډېر کومکونه کړې خپل ځان به وږي کې لیکن رسول الله به موړ کې خپل ځان به د مشکلات او تکالیف ورور کې لیکن د رسول الله تایید به کولو مرض شکل د ابو طالب سخت شو نو په دې وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم ویلې زخواله ورزم تر زور د کلمه توحید وړاندې کوم کې دې شي قبول کې او ایس الله رب العزت به معاف کړي زما تر دې ډېر خدمتونه زما کړې دي الله رب العزت به ایس د ایمان نصیب کړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله ورته راتلو د دنه مخکې د دوه کسان رسیدلی و چې یو ابو جهل او بل عبد الله ابن ربيعه د اسلام سخت دشمنان او د ابو طالب د خواله ناس یو طرف له بل طرف نه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله راغی غنه د کوټې کوس طرف کې کېناس ځکه زیدونی ولو په دې منځ کې د الله نبی د خبر او کړه چې عمي ایز ما تر قل لا اله الا الله دا خبر وکړه چې نشته حقدار د بندګۍ شوی رب العالمین نه په ورځ قیامت به به تعالی سفارش کوم یو روایت کې راغلی چې دې چې تعالی سفارش کوم دندې د وجه ابو طالب دی وخت کې چپو یو خدای ته کړو په عمر دی او بل د درې کلور باندې بندیزم لګیدل د بدن نورم خور شوی دی نه ابو جهل ورته ویلې چې ګوره د عبد المطلب د ملت نه وانه وړي په دې باندې ځان کلک ابو جهل له غیرت رواجو چې کله غدا غیرت ځان سره واخصو د جهل او د ناروا توبه نو وی ویلې ویزه چې مړکېګم د عبد المطلب په دې ملت باندې ومرشم ایمان نه راوړم سبب دا خبره کوي چې د کشر الګ په سلاړو د پلارو د نیکه د دین پرې خو د طریقې پرې خو د لګوزم د جاهلان وای چې لکه د پلارو نیکه طریقه راټینګه کوي او دا نه خراب نشي او دا نشي او دا
د کفر په حالت کې چې کله مړ شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر انتهاجت خبر پریشان شو خو مسجد حرام روان شو وی ویلې زب استاد پر د الله نه بخنه غواړم حتی تر دې پورې چې زمانہ کړې شو نه به نه غواړم بخنه به تغواړم زمانه ډیر اکرام او خدمتونه کړې کله چې مسجد حرام لراغه د الله نه بخنه اوغه چې الا زمانه تر معاف کا الله رب عزت د دعا ایتونه نازل کړه یو په سوره قصص کې انک لا تهدی من احببت اے د الله نبی دا ته چې چاله هدایت غواړي او ستاسو سره مینه ده لیکن چې الله ونه غواړي د هدایت نشي کېږي د هدایت کول د زمونږ د الله خو کړه وهو اعلم بالشاکرین هغه په توحید ولا وسې خلکو باندې پوهه دي یو طرف باندې به یو قوي عالمي کلونه تدریس به کړي تفسیر او ترجمه او تقریرونه به کوي لیکن زمونږ الله جوړ د هدایت غوښتنی مشرک به د ایمان د دنیا نزي ولې بل طرف باندې به یو ذمہدار سړی یو دکاندار سړی یو غریب سړی به د قران او سنت په دغه باندې شي فهم باندې بصیرت او د دماغ لکشن په هغه باندې بکلک ولړي کټوټه ټوټم شي نه پریتي د زمونږ الله فضل چې بچا باندې وشي او دویمه هغه ایتونه نازل شو سوره توبه کې چې هیڅ یو نبی او مؤمنانو له مناسب نه دي چې هغه مشرکین له بخنه وغواړي دا به نه غواړي زمونږ الله په دې کې منع کړو رسول الله زکه ته منع شو وجه دا و چې الله قانون کې خو چې مشرک انسان له بخنه نشته نور د مغفرت او ته چې د الله نه دا بخنه غواړي دا خدا منع شو چې د الله قانون به ماتي او خو نه ماتي نبی کریم علیه الصلاه والسلام نور منع شو دې کې اشاره شو دی را چې کله رب العالمین ته حکم نه منع کړي او مخکې تر دغه معلومات نه به دغه نه منع کېږي لکه ابراهيم عليه السلام فلاره دعا غوښتله لیکن چې رب العالمین کله دا او معلومه کړه چې دا مشرک دی او د دعاګانې مو غواړي نو ایسته منع شو سوره توبه سوال نمبر آیت کې نبی ذهن لدا سوال لازم چې دی ابو طالب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر اکرام کړی دی عزت کړی دی خدمتونه کړی دی بچی په نظر باندې ورته قتل ول رب العالمین د ایمان نصیب نکي او دا کار دلیل به دی باندې چې دا بې ایمان او مشرک د دنیا نه لاړ دی کوم انسانان چې دا خبره کوي چې نه دا پیغمبر دی یا دا جنتی دی لکه شیعاګان او خوارج هغه وی ودار تاریخ د ظلم نه ډکه خبره ده تاریخ دا منه قران او سنت په ظلم کړي دا ظالمان دي چې دله کافر ویل دي مونږ ورته وایو چې الله او رسول الله کافر ویل دي بیمانه ویل دي سوره توبه کې ته الله منع کړی دا سوره قصص کې ته منع کړی دا بس دا لاړ دی بیمانه نو ولي بیمانه لاړو د خوري خدمتونه د رسول الله وکړه دی ډېری وجې دی یو درې وجې به ځان سره یاد ساتي یو دا چې د څومره اکرام د رسول الله کړی دی دا د الله د رضا او د الله د مخ د پاره نه دی کړی بلکې د صد دنیوي غیرت راغسته و حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات انسان به د عمل نه مخکې اول د رب العالمین په دې مخ نظر او رواج شوی معنا داغه نیت او داغه خوشحالي به وګړي دغه نور سبا عمل وکي دیږي کې دې سړي د رب العالمین د مخ لحاظ نه وکړي بلکې غیرت نیولې او د جاهلیت غیرت حدیث کې راځي دوه قسمه غیرت دی یو د اسلام او بل د جاهلیت رب العالمین د اسلام غیرت خوښ غني د قومیت غیرت د خوښ نه غني او بل د دیو جن وې د ایمان را نوړو چې سبب جنکې دا خبره کوي بری ګدر باندې چې ابو طالب د جهنم د اور نه وېریدو د خلکو د خبرونو متاثر شو وسم اکثر انسانان چې قران او سنت پرې دی لکه کوم په دې باندې عمل وکړي سبب د خلک دشي وای یا به سبب د خلک زمون پورې خان دي خلک دی وای چې څه وای هغه دی وای خان دي کنه خان دي امام شافعي رحمت الله علیه خبره کړې ده ورزن الناس غایه لا تدرک دا د خلکو خوشحالي ودا د خبره ده چې دا بالکل لاندې کې دي نشي خلک به سوي هغه وای لیکن خبره ده الله او الله د رسول په ګرځیدل پکار دي چې الله او رسول څه ویلي دي نن اکثر انسانان کاغه مولین دي کو عوام دي خبره برباد کړه ورکه داخله به سباز مون پورې خان دی او داخله به دا وای چې ګوره دا مخکې د شو وز د شو د خلکو د وجنه ایست دین پریدي الله پریدي رسول پریدي صحابه پریدي او دریم د دیو جن ابو طالب ویل شي به خلک دا و چې د جهنم د اور نه ویریدو
او حالانکه یره ته پکار ده فقینا وساته موږ عذاب النار الله د جهنم عذاب موږ نه واړه واقو انفسکم واهلیکم نارا لیکن په دې خبره باندې د دماغ خلاص نه و دا خبره مخه غیرت کې پیش کړي و چې دا خبره بوشي او دا خبره بوشي او دا ایمان الله ورته نصیب نکي نو دایو ناشنا کیفیت پر رسول الله باندې راغی قوی تری تلاړو دویمه مسله به ناشنا دا وشو چې د وفات نه تقریبا 3 میاشتې وروسته د خدیجه کبرا وفات راغی او دا د رسول الله مشره بیبي و عام الحزن دی ویل شي د غمونو کال خدیجه اقزنانه رسول الله فرمای وې دې ما باندې ایمان راوړو چې خلکو په ما ایمان نه راوړي او دې ما تصدیق وکي په هغه وخت کې چې خلکو ما تکذیب کولو او دې زنانه زما سره په مال کې برخه وکړه زه په دې مال کې شریک کړم چې خلکو زما محرومه کړي ومه او زما وې د څومره اولاد چې د ټول درې خدیجه نه دي د نبی صلی الله علیه وسلم څومره لوري دي او څومره زمون چې د ټول درې خدیجه نه دي سوا د ابراهیم ناشدار مری قبطی نه دي د دې په شون کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې د بری زنانه سره وادم نه وکړي نیو سره نکاح کړي و عائشه رضی الله عنها بدا ویلې هر وخت خدیجه یادې خدیجه او حالانکه دغه د وکیل اخر شي منه بډای ده زیب زینت ختم دي زستا پیغله به موسی په نکاح کې معتمر خدیجه دغه ورته چې ان اغه ویل انها كانت وكانت خدیجه او خدیجه وا یو منقبت ده جبريل د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خواله راته ورته ویل یا رسول الله استا خواله زنانه راځي خدیجه هغه د خوراک اوس کا تنظیم تعالی برابر کړی دی لیکن په هغه باندې اول رب العالمین د خوانه سلام وایا الله په سلام را لګل زمونږ الله چې بچا باندې سلام راولېږي یقیني چې دا کمال ولا انسان دی او دوی مرتدا خبره وکړه چې ته خوشاله شه بد شي یو بنگله باندې چې دا به د ملغلور نه یو د جنت په دې منځ کې د شور شغب په باغیزه کې به نه خوشحالي به استا هغه خدیجه او جوړه خوار رااله درې په دې شون کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده مونږ کې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د جبل نور له ډوړې مخې جوړه ستوانه ډیره تسلی به ورکوله د دې وجنه د دې سره مینه محبت پکار دی چې یو خود امت مسلمه مور ده او بل د دې وجنه چې رب العالمین سره محبت او زمونږ د رسول الله سره مینه او د رسول الله ډیر اکرام کړی دی دا کارم به کې وش جنت المعلا کې دا دفن ده د دین ورسره چې کله ابو طالب وفات شو خدیجه نو د مکه مشرکان پر رسول الله باندې راخلاص شو د مخلق قوي دیوالونه پرې واته اوس چې کوي هغه بکینو دا سر په روایت کې دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام په لار باندې روانو چې صفه او قمقلو خاور رواقص محمد رسول الله باندې سر باندې واړوله هغه چې کور لاړو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو لوروا اغه اوبر واخستي او د رسول الله د وختي منزله وې جړل زنانه ډېر زر جاړي زړه کې نرمي د الله نبی دا تسلی ورکړه چې ایز مالوري جاړما نن داخله ستاره فلر د دین بد غني ناروي غني لیکن د شي وخت برای جدا په ټول جهان کې خور شي غمنه به نه د دین اورسه بل نشنا کار بګی دا او چې د ابوبکر رضی الله عنه د هجرت مسله برابر شو ابوبکر د رسول الله یو قوي ملګری سخري قرآنی صحابي دی رسول الله فرمایي د ارچ حق ما پوره کړی لیکن د ابوبکر حق ما نه پوره کړی تر څو پر رب العالمین پوره نه کی او د جنت ټول دروازې ابوبکر له आवाज کوي چې زما خواله راشه رسول الله فرمایي چې د اسلام 380 خوونه دي چې بعض په انسان کې را داخل شي رب العالمین به جنت لبوږي ابوبکر ویل شي یا رسول الله د شی کس به چې هغه کې د اکثره موجود شي او د 380 خوونه ټول پتا کې موجود دي ابوبکر د خلکو ډېر معذب کې پازاب کې دل مجبور شو چې اخر رسول الله پرې د ایسه هجرت وکړي وی یا رسول الله زبې هجرت وکم ایواز ته تکلیف دی بلکې داخله موږ لم تکلیف راکې اوس موږ ملګرو نه ماغوي سید زده یمن په طرف باندې لاړ شه وکله چې روان شو برکل غماد الاخره چې ورسېدو
ابن دغنه په نامه باندې یو سړی التمخل ورته راغی مشر قومي ورته ویل چرته رواني قرا لکه کې هغه ویل د الله په اسمه کې ګرځم او د رب العالمین بندگی کوم داخله ما په خپل ملک نه پریدي د الله بندګۍ له ابن دغنه ورته ویلې وې مسو کلا يخرج ولا يخرج وې داستغونه سړی به د علاقینه ونو جونې سګوم شړي ته قومي مشر ته څنګه وځي تخپل موزه ذکر قوم لري نشي پاتې شو تاسو کې استلم نشي به ورته ویلې وې ته خو هغه انسان چې بیکار انسانانو له کارونه پیدا کوي مل مسته خلکو لور کوي چې بچا باندې مصیبتونه راشي پاغي کې وسره ځان شریکي وتکسب المعدوم ما خلکو ګډي صفاتونه نشته پتا کې موجود دي دا شا کار چني تور دا کار پیدا کوي ته بنسي دي جنا زه د مکی مشرکان سره خبره صبر علیکم زه چې بیرته زوم ابو بکر ورته بالکل صحیح ده چې تاسو ما بارکه دا خبره کې زه تیار یم چې زولاړه د مکی مشرکان له ویل چې لکه ابو بکر بګورز ما په جوار کې او دله به څوک سنو وای دا بدل ته پات کېږي د مکی مشرکان ورته بالکل صحیح ده خو لیکن یو شرط بس مونږ مانی هغه دا چې یو دا بندگی کوي دا په خپل کور کې دنه کوي او دا قران بدنه نه وای بار به نه وای دا همیشه باطل فرس دا عقیده ده او دغه دا خوري چې قران بندي یو کله بدر باندې یو بندیز ولګي کله ببل چلګه بدیږي کې بدرس کې ودلته به نه کوي دی وخت کې برازي او په دې وخت کې بنه راځي ابو بکر صاحب سره دا خبره وکړه لیکن ابو بکر رضی الله په مرور د زمانہ باندې د خپل کور مخله د شو صحرا وا یو چوتره جمعه ته جوړ کی امام بخاری فرمای چې کله د چا ملکیت نه پیوځي کې انسان نظر نه د پاکه کې جمعه جوړولې شي دغه قرآن تلاوت کو ابو بکر رضی الله کی عادت دا چې د ډیر نرم زړه والا انسانو په اړه خبره باندې به جړل د قرآن تلاوت به چې کو د قرآن سره ډیره زیاته مینا واجب څنګه به اخلاص کې یو خو نبی ایمان والا و او بل د ابو بکر غوندي اوچت انسان هغه چې د قرآن ویلي په کوم انداز به ویلي جړل به د مکی مشرکانو د ماشومان او زنانه ورته ګرچا پیرا ولاړو تعجب به کوي چې لکه 10 سړي ولي جاړي دا څه کوي هغه د بندګۍ نشه نشه غو نشه معلومې دو چې والله دې موجود او خلک دغه بندګۍ کوي یوازې دغه یادېږي دی مکی مشرکانو دا منه کې لیکن ابو بکر رضی الله عنه نش برته یمن له ابن دغنه بس خلک ولېګل چې لکه تاسو موږ سره خبره کړې د ابو بکر باره کې واغ شرط د عثمان کړې لري هغه د یمن وروغته ابو بکر له دا ویل چې یا ابو بکر دنه کور کې تلاوت کوو د خلکو وړاندې مکه واغې زه خو ډیر تیار نه یم چې په دقه ځای کې کوم وګورم مو ته ما بین کې د جوار ختميږي ګوندې توبه چې د مکی مشرکانو نه ماته امن غوښته لري وسه جوار بچي بجدار درماتي زدا تلاوت په دقه ځای کې کومه د الله او د الله رسول ګوندې ته مال خدي قیمتي خلک اوچت خلک نو په دې وخت کې وېده د خپل جوار ته واپس د مکی مشرکانو اغله زورنه تکلیف ورکړي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه بیا طلب د هجرت وکړي چې رسول الله زبېزم دې کې نو زما وخت یریږي نه د الله نبی ورته ویلې چې لږ آرام وکا زمزمه وی ویل یا رسول الله تم هجرت لې اراده لري وی او وېزما خو چرته د عقیده نه وجه ته به دې مکینه اوځي نه زمزمه خو یوسلی وی ویل یا رسول الله الصحبه ما بزان سره ملګری کی د هجرت پر سفر کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته صحبه بالکل ځان سره به ملګری کوم عائشه رضی الله عنها فرمایي و ما چرته نه ویل چې انسان به خوشحالي نه وژړي و پلار می دومره وژړل چې انتهایی زیات جړې وکړله و دوه کان ځان له وساته یو زماره پر یو ستا وی ویل یا رسول الله دا واسطه یو اسما د الله نبی ولې به سمن پیسو باندې وینه مفت درکو وینه په پیسو د الله نبی دا پیسې ولې راوړي دي کی اشاره و دی لکه انسان هجرت کی چې د اوچت عبادت د بکار دا چې بده کې سړی خپل مال ولګي د بل چمال لستر کې وروان نه دی څلور مشهور شوی دوی هجرت روانيږي د هجرت مسله ورسره چې به پاتو ورځو کې اتو شپه ورځو کې غلند کیږي او د شپې به مزل کو د ورځې به انتظار هغه ان شاء الله ورسره روان شي لیکن په دې لسم کال د نبوت کې وبله مسله دا وشو چې د سودا رضی الله عنها سره د رسول الله نکاح وشو دا حبشه مهاجره وا
سکان ابن عمر د خاوندو هغه اسلام راوړ هغه چې وفات شو بیرته مکه لراله نو رسول الله عیسی د عدت تیرېدل نو ورسره د فلار لا جرګه ورولې غلا چې زدا زنانه کومه هغه په نکاح باندې ورکړه رسول الله له ولې ورکړه اگر کدار مکه مشرکان ولې نه و د الله نبی ډېر قیمتي سره وخپله نظر جدا و خو لیکن نور انسان ډېر اوچت انسانو سودره جلال هدي به خپل نوبت عائشه له بخلو په دینت باندې چې په ورځ قیامت الله ما د محمد رسول الله په نکاح کې راوچته کی د زنانو ځان لا منقبت غنلو د مزمز کې د رسول الله یو سفرم لاړو د طائف په طرف باندې بنه د دعوت زید بن حارثه مسرو تقریبا 8 کیلومتر مسافه شپېته میله په اندازه باندې د پیدل واله او ځان لا یو ملګری استاد زید بن حارثه دله نبی دغه خلکو له ولې ورغه په دینت باندې ورغه چې داخله په ما باندې ایمان وروړي قوي خلک اسلام لا تړ بشي دنیا چونګې دارالاسباب د رسول الله مرده سبب لټولو قوي ملګری ځان له انتخاب کړه د یو ملګری پیدا خاصو د بل نه د دې عکاس پر میله کې بغیر شه دا به ویل چې راکه څوک ما کور لبوجه خپل الاخیله چې زه د الله دین هغه خلکو را بیان کوم داخله کې دلته نه مني اچا مرته لبیک نشو ویلې وجدا چې رسول الله ساتل دا غوډه کران زور غوښتو اقتصادي پابندین وي د ټولو عربو مقابله ولکه د اوس د يهودو سره مقابله لملا تړل خو چې کله ورسېدو د ثقيف قبيله د مشرانه مسعود حبيب او عمر دا درې وړونو د راجمع کړه بعض روایتو کې راځي چې لسره رسول الله ته پات شوی دی نو دی خلکو ډېر اکرام وکړي د رسول الله زکه دا مکی یو باشنده راغی او به د رسول الله خاندان ډېر اوچت خلک و وی پیغام به سره وړي وی دا خبره چې لا اله الا الله دی ورته ویلې وی آیت الله نبی راولې غلې دی بل ورته ویلې په دې مکه کې شنو خلک نه و د درې مرته ویلې موږ ستاسو تکذیب نه کوو چې چرته نبی خو موږ به برباد شو که چرته نبی نه دروغجنې به تاسو پر استور غډې سپکو پروته معلومیږي ستا خبر له به موږ وګ نګدو د ټولو دا خبره پنه د بیزته وکړه تحقیق ونه کې مناسب تحقیق دی چې لکه ته نبی څه دلیل لري څه معجزه لري چې هغه موږ لراوړاندې کې موږ وګورو نو کله چې دی ایمان قبول نه کړ رسول الله ورته ویل چې زما پیغام بچاله نه وای چې د سړی راغلی و د څه مسله و یو خود دی وجنه چې د مکه مشرکان خبر نشي انت بزما ملګرو له تعظیم ورکی دویم د دی وجنه چې د مکه زنانه اکثره دي خلکو په نکاح کې وي یو سپک باندې ورته معلوم شي هغه ورته ویل ځه د لارې کی طرف او چپ طرف له ورته د صفه او قمقلان نوجوانان ودره ولا او په محمد رسول الله زیر من حارثه باندې د کانو گزارونه شروع کړه د سیرت کتابونو لیکلي دي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دمر ویشتو چې د اپکی مبارک بالکل د وین نم زړه کې شوی دا پانی د زید صاحب کې د اثر مات شو درې میله پورې دوی په شمنډه وره لکه سپوغونه غ پیدل گزارونه په کوله نه پرې خو دو درې میله وړاندې د مکه مشرکانو د عادت چې په ارزه کې ځان له باغونو زمیداری او کورونه جوړوله د عتبه ابن ربيعه او د شیبه ابن ربيعه د دې دوړو نه یو باغ او هغه باغ د به وردن شو ورسره ان شاء الله قرار روان 4 سم ورځ باندې چرته ژوندیو به باغ خبر بیانو چې ال د سم مسلې شو بده کې څه خبر وروته